چې کمو هستیانو قربانیان دین د پاره ورکړي دي. ما عرض وکړو چې هغه د ګل د ویشتو قابل نه و، خو لیکن بیا هم دا ضرورت و، بیا هم دوی ځان د پاره دا عظمت ګڼلو چې دغه پاک دین د پاره قربانی چې نبی پاک مبارک په خپله ورکړې ده. نو صحابه هم په دې نتیجه ورسېدل چې زمونږ پاک نبی پاک د دغه دین د پاره قربانی ورکړې ده، مونږ هم د دې مستحق یو چې مونږ هم قربانی ورکو. چې کله د نبی پاک خاندان د خپل ناناجانو د نبی پاک قربانیانې ولیدې، نو خپل خاندان هم په دې باندې قایل ورسېدو چې زمونږ رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک چې قربانیانې ورکړي دي، مونږ خاندان هم په طریقه اولا باندې قربانی ورکوو. د نبی پاک مبارک قربانیانو یو ځان له داستان دی، خو کچرې د طائف په موقع باندې مونږ د نبی پاک مبارک حالات و واقعاتو په 2 منټه کې جایزه واخلو او د هغې جایزې نه مونږ ته اندازه ولګي چې دا هغه درس و د وینې د قربانۍ والا چې په طائف کې نبی پاک ورکړی و، د هغې درس نه اهل بیت هم سبق حاصل کړی و او هغې درس نه صحابه کرام هم درس حاصل کړی و. ځکه صحابه کرام هم قربانېدل او اهل بیت هم قربانېدل د دین اسلام دپاره، چې ځکه چې حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک طائف له لاړو. تفصیلی گفتگو نه 2 منټ کې مختصر عرض کوم. نبی پاک صلی الله علیه وسلم ولې لاړو؟ دواړو جهانو سردار صلی الله علیه وسلم طائف ته دې دپاره لاړو چې هلته مشرکان اوسېدل، بېدینه خلک اوسېدل، الله رسول ولا د توحید پیغام ورکولو. چې کله نبی پاک صلی الله علیه وسلم هلته ورغلو، تشریف آوری وفرمایله طائف خلکو ته وایي چې وحد الله، الله یو منئ، الله پاک یو منئ، الله پاک یو منئ. طائف خلکو دا خبره ناشنا او نوې وګڼله چې ما ته پلار، ما پلار ته د هغه پلار او ما نیکه ته د هغه پلار او نسل در نسل مونږه پلارانو نیکونو مونږ ته دا درس ایښودی او پرېښودی چې خدایان ډیر دي. دا پکې کم ځای نه نوې خبر راغله چې خدای پاک یو دی. د طائف مقام طائف اوسیدونکو مشرانو مشوره وکړه چې دې سره څه کول پکار دي، چونکې هغه یوه خبره چې د پلار په نیکه باندې را روانه وي، د هغې په خلاف درته یو کس خبره کوي بلا تشبیه و تمثیل، مونږ ورته وایو زمړه لیونی پاګلې، هغه خبره سونو کال نه را روانه ده او ته دا خبرې کوې، دا په دماغو کې فرق دی. همدغې انداز باندې د طائف خلکو هم نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک ته مجنون ویل. العیاذ بالله ثم العیاذ بالله چې ته مجنون یې، د پلارانو نیکونو خبرو خلاف خبره کول دا د جنون علامت دی. ماشومانان راجمع کړل او ماشومانانو ته یې وویل چې دا العیاذ بالله دا لیونی راغلی دی، د کاڼو باندې اولی. ماشومانانو ته خو دا موقع خو غواړي د دې دپاره چې مونږ ورانۍ وکړو. ماشومانانو کاڼي راواغستل او د دواړو جهانو سردار صلی الله علیه وسلم مبارک په هغې نرم او ملایم بدن باندې چې رب ذوالجلال خالق کائنات د نبی پاک صلی الله علیه وسلم بدن مبارک بمثله پیدا کړی دی، داسې بمثله پیدا کړی دی چې د هغې مبارکو په حوالې سره به زه گفتگو عرض کول نه غواړم، خو د دوی مبارکو بدن باندې گزارونه تر دې پورې چې د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم د پاک سر مبارک وینې پڼو طرف ته لاړې او بدن دومره لهو لوهان شو، د نبی پاک مبارک بدن دومره وینې شو چې نبی پاک مبارک په پڼو کې د بدن مبارک وینې چغاري به کول چې کله دوی مبارکو به قدم اخیستو. اخر د یو انګورو په باغ کې د عداس سره نږدې
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام د پارا تشریف اوریو فرمایلا غرض مدا جبریل علیہ السلام حاضر شو اس رب العالمین خالق کائنات رب ذوالجلال جبریل علیہ السلام راولے گلو ورته فرمایل جبریل علیہ السلام ته فرمایا چې لاړ شه زما حبیب ته ارشاد فرمایا چې رب العالمین فرمایي چې دغو خلکو د ستا قدر اونکو دغه خلکو د الله د حبیب قدر اونکو الټه یې د کاڼو ګزارونه په وکړل او وینې مبارک یې د سر والا خپو ته لاړې جبریل لاړ شه او ما حبیب ته وفرمایا چې که ستا مرضي وي په دا زرګونو بندگان دو په دا د دوو غرونو په منځ کې پراته دي دا به د دواړو غرونو په منځ کې ټوکړې به کم دواړو غرونو په منځ کې به رابند کړم نیست و نابود بشي نام و نشان به پاتې نشي جبریل السلام په سیګنډونو کې په دربار رسالت کې حاضری کی عرض کئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ رب العالمین فرمائی اے حبیب تو او فرمائے دستا د وینو قدر اونکو دستا پیغام قدر اونکو تو او فرمایا چې دا خلق د دواړو غرونو په منځ کې ټوکړې کم رب العالمین خالق کائنات پیغام په جواب کې رب العالمین تا رحمت للعالمین جواب ورکین رحمت للعالمین رب العالمین تا عرض کئی اے رب کریمہ دا خلق خو مام نه پیجنی زما قدرم نشی کولے ما سر معاملہ و سلوک بدتروں کو رب العالمین دا خلق نه پوہیگی کہ دیشی چې دوی په اولاد کې دا سے خلق پیدا شي چا پتا باندیم ایمان راوڑی اگا پا ما باندیم ایمان راوڑی رب العالمین پا پیغام کے رحمت للعالمین دا رحمت پیغام ورکڑو دغا دا طائف دغا مقام کے اصحابہ کرامو تا دا درس ملاو شو چی اغی پاکی وینے دا نبی پاک مبارک بدن مبارک دا دغی دین دا پارا دا وینو قربانی ورکڑے دا جنگ احد کے نبی پاک مبارک غاخون شہید شول مخ مبارک باندې وینې را روانې وي او په صادر مبارک او په لاس مبارک باندې دا وینې پاکولې او فرمایلې چې دا داسې قوم دی چې خپل نبی له لوهان کړو هغه قوم به څه کامیاب شي چې خپل نبی مبارک نه وینې را وبهولې مخ مبارک د وینو نه پاکولو او نبی پاک مبارک به دا کلمات ویل آیا تاسو ته اندازه نه ده چې دغه وینې مبارکې چې په مخ باندې روانې وي د دغې وینو درس صحابو ته ملاو شو په هر میدان کې اصحابه کرامو د دغې دین دپاره د خپلو وینو قرباني ورکړې ده اهل بیتو ته دا درس ملاو شو چې دغې پاک مبارکې وینو د دغې دین دپاره قرباني ورکړې ده اهل بیتو په مقام د کربلا کې د خپلو وینو قرباني ورکړه غرض دا مختصر دا چې د دغې دین اسلام دپاره پیغمبرانو د وینو قربانیانې ورکړي دي اصحابه کرامو د وینو قربانیانې ورکړي دي اهل بیتو د وینو قربانیانې ورکړي دي